بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. جی پرون سبق کې مونږه شروع کړی و د علم المعانی چې علم المعانی تعریف مونږ کړو. څه تعریف هو علم وعلم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق چې دا هغه علم دی چې پیژندل کېږي د دې په ذریعه سره احوال د لفظ عربي چې د هغې په ذریعه سره یو کلام د مقتضى الحال دغه الفاظ د مقتضى الحال مطابق کېږي. مقتضى الحال څه ته وایي؟ د حالت د کم صورت تقاضا کې اجباري باندې عبارت راوړلی شي. لکه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وذلك إرادة ماده په د امن مخیم اراده ماده ده او د امن وروستم اراده ماده ده، لیکن اول په مجهول سره راوړل دویم په معروف سره راوړل. ځکه حالت د دې خبره تقاضا کوي چې اولنی په مجهول سره دویم دی معروف، او حالت سره چې په اولنی کې د شر نسبت الله پاک ته ونه شي، د شر نسبت الله پاک ته د دې وجه نه اورید مجهول راوړل. او دویم کې چې دا شر نسبت د خیر نسبت چاته وشي د دې وجه نه په سره راوړل معروف سره. نو دا کلام اوس د مقتضى الحال مطابق ته په کم علم کې ته داسې احوال د لفظ عربي پیژندل کېږي چې د لفظ په کې د مقتضى الحال مطابق کېږي، نو هغه ته ویل کېږي علم المعانی. بیا موږ ویلو پرون سبق کې چې علم المعانی په دې کې 100 بابونه دي، اته بابونه دي او یو پکې خاتمه ده. په لومړي باب کې د خبر او د انشاء متعلق بحث کوي. نو پرون موږ د خبر او د انشاء تعریف کړو چې خبر څه ته وایي چې دا هغه وایم کې د رښتونه دروغجن ویل کېږي، خو صرف احتمال بګي ښه. لکه اوس ته السماء فوقنا، اوس اسمان زموږ له پاسه دی، نیوین کې ته دروغجن ویل کېږي نه ویل کېږي، صرف ورته څه ویل کېږي؟ صرف رښتونه ورته ویل کېږي. هذا الله واحد دا یو خبر تا وکړو، خو دې وین کې د دروغجن ویل کېږي. یا ته السماء تحتنا، اسمان زموږ د لاندې دی، السماء تحتنا اسمان زموږ د لاندې دی، نه دې وین کې ته رښتینه ویل کېږي. احتمال پکې دی څه چې د دروغ او د رښتیا او احتمال پکې، نو دې ته ویل کېږي خبر. او چې نه پکې څه ورته وایي؟ انشاء ورته وایي. لکه دلته کتاب کې دوه مثالونه ذکر کړي دي، علی مقیم او سافر محمد. سافر محمد د جمله خبری مثال دی، علی مقیم د جمله اسمی مثال دی. بیا چې وایونکی د رښتیا او وایونکی د رښتونه او دروغجن ویل کېږي، نو رښتونې ته په عربی کې صادق ویل کېږي او دروغجن ته څه ویل کېږي؟ کاذب ویل کېږي. نو پرون خو موږ په عربی کې نه ویل او په پښتو کې موږ د صدق او د کذب تعریف کړو چې صدق څه ته ویل کېږي؟ مطابقته للواقع، یعنی یو خبره چې دا تا چې کوم حکم ولګو چې دا د واقع مطابق وا د دې د صدق وي، او تا چې کوم حکم لګولی دی که دا د واقع مطابق نه و جو سره هلکه پیر صاحب بار مو ګوره مه ته ګوره. لکه ته وې زید قائم، زید سره ولاړ، اوس ته بار ته لاړې تا زید وکتو چې زید ولاړ دی، نو اوس تا چې دا کوم خبره وکړله چې زید قائم په زید من تا د قیام حکم ولګو او په واقع او په نفس الامر کې په خارج کې هم دی ولاړ دی، نو دا صدق دی. او که تا په حکم ولګو چې ولاړ دی هغه ناسو، نو دا خبره تا چې کوم وکړله دا د خارج مطابق نه ده، نو دا څه دی؟ صدق دی. په دې باندې پوه شوئ؟ یو خبر پرون موږ دا کړو سبق کې. دویم موږ دا کړو چې په هره جمله کې 2 ارکان دي. لکه څنګه چې ورته موږ په جمله اسمیه کې ورته موږ مبتدا خبر وایو، دلته کې به دې مبتدا ته مسند الیه وي او محکوم علیه وي، او خبر ته بس وي مسند او محکوم به. محکوم علیه ورته ولي وي؟ ځکه چې په ده باندې حکم لګولی شي، او محکوم به ورته ولي وي؟ د ده په ذریعې سره حکم لګولی شي. مسند الیه ورته ولي وي؟ ځکه چې ده ته نسبت شوی، ځکه چې ده اسناد ویل کېږي څه ته؟ نسبت ته. اسناد څه ته ویل کېږي؟ نو ځکه چې ده ته نسبت شوی. او مسند ورته ولي وایي؟ ځکه چې د دې سیز نسبت شوی، د دې سیز څه شوی؟ لکه ته علی مقیم، نو بدی ترکیب کې بدی کې مبتدا او خبر کم دي؟
علیون بګه مبتدا ده او مقیمون بګه مبتدا ورته ولي وای ځکه چې د دین ابتدا کوله کیږي او خبر ته ولي د دې په ذریعہ سره خبر ورکول کیږي دا شان دي علی مقیمون په دې مثال کې محکوم به کم یو ده مقیمون ولي دا په ذریعہ سره خبر ورکول شي او علی څه چره محکوم علیه ولي پدا باندې حکم لګول شوی دی او مسند الیه فعلی المقیم کې مسند څه شی دی علی المسند ده ویاو علی المسند ده مسند الیه دی ولي ځکه چې دا نسبت کړل شوی دی پوه شئ او مقیم چې نن دا مسند ده که مسند الیه مسند ولي دغه دی چې په دې باندې پوه شئ ها او په سافر محمد دا کومه جمله فعلیه ده اسمیه ده فعلیه ده جمله فعلیه اولنی جز ته فعل وای څورته وای او دویم جز ته فاعل وای نو فعل چې ده دا مسند به که مسند الیه مسند به او محکوم علیه به که محکوم به وي محکوم به به ولي او دویم جز فاعل نو فاعل ته بل نوم څه وای مسند الیه او مبتدا ورته وای ولي ځان ما جوړوي دا جمله فعلیه په جمله فعلیه کې مبتدا خبر څه کوي مبتدا خبر ته چا اسی دي جمله اسمیه چې جمله اسمیه کوم ځای کې رااله نو بیا فعل فاعل نه ګورم زه بس ګورم او که جمله فعلیه رااله نو بیا بس مبتدا خبر ګورم ها بیا به فعل فاعل ګورم صحیح شولا دغه ځای پوره بیا زما کې خادي نو د عبارت خو دغه پرشه او اقیم یا علی پرشه او کنه اوس په دې ځای مې او دریم سلورم کرخه چې دا والمراد تکینه خانه والمراد بصدق الخبر او د صدق الخبر نه مراد سره چې دا خبر رښتینی نه د دې خبرې څه مطلب دی مطابقته للواقع چې دا خبره کوم تا کړی دا حکم تا کوم کړی دی دا د واقع سره سره واقع مطلب نفس الامر دی خارج دی خارج یو استاد زین کې دار الله تا ویلا او ول چې په حقیقت کې دا ولاړ دغه حقیقت ته واقع هم ویو نفس الامر ورته ویو خارج ورته ویو وبكذبه او مراد د کذب د خبرنا اصل کې دی والمراد بكذب الخبر عدم مطابقته له چې دا کلام دا کوم خبره چې تا کړی دا کوم حکم چې تا لګولې چې دا د واقع مطابق نبی فجمله علی مقیم وذكر تا جمله چې دا علی مقیم تا ویل ان كانت النسبه المفهومه منها کچرتوی هغه نسبت کم ته بفهم کې راځي د دینا مطابقه لما في الخارج کدا مطابق د خارج سره فصدق نو سره والا او کچرتا د سینه وسه مطلب کچره کم نسبت چې د دینه په فهم کې راځي هغه په خارج کې دسه نو یعنی خارج کې واقع نه مطابق نه دا سره نبی سره په پښتو کې په پوهه غره ها چې لکه تا وی علی مقیم کا علی په بهر ته او مقیم سفر را شروع کړه نو دا سره سیرک ده اګه تا وی علی مقیم او هغه سفر تللو نو بیا سره ولكل جمله ركنان او د هر جمله سور ارکان دي یو د محکوم علیه او بل د محکوم علیه ستوي چې بابا نیو کوم لګول شوی او محکوم به ويسمى الاول مسند الیه مسندا الیه اولنی ته سوی اولنی څه مطلب دی نه کنه محکوم علیه دوی چې دوه جملې دوه ارکان دي یو محکوم علیه او بل څه نو ول او ويسمى الاول دی اولنی ته یعنی ستا ته ولې بار دا ګوره لکه ته بار ته بار وته ځه تا د ما دوه پیری وی چې بار ما ګوره دې شاته لاین چې یو لاین مخکې نهسته د جل روپې ځه پاسه ځه ها د یو اقبال سره کار وکړ شو بیل چوه کار برابر شروع کړي زه بهر شکل پنا کوم محکوم علیه محکوم ويسمى الاول مسند الیه د اولنی ته سوې لګي کل فاعل لکه څه شو ونائبه نائب والمبتدا الذي له خبر او ها مبتدا چې لایره پاره ها مبتدا چې لایره پاره نو ګوره فاعل نائب فاعل او مبتدا دا چې د څه شو نو مبتدا قسم اول چې کومه ته وای مبتدا قسم اول
ويسمى الثاني مسندا او دویم نه څه مطلب دی محکوم به دا سوی مسند ورته ولي وي کل فعل لك فعل شو والمبتدا او مبتدا المكتفي بمرفوعي چې دا اکتفا کولېږي بس درا فمرفوع سره دې د مبتدا قسم ثاني وي لکه اقائم زيد اقائم الزيدان اقائم الزيدون نو دا مبتدا قسم ثاني مبتدا قسم ثاني څه ته وي یعنی هغه اسم فاعل هغه شبه فعل یعنی اسم فاعل اسم مفعول له او دین ورستو اسم راغله هغه اسم لا رفع ور کړی نه خپل یعنی اسم فاعل اسم مفعول چې د الف استفهام حرف استفهام یا حرف نفي نو ورسو راشي او عمل کوي اقائم زيد ما قائم زيد ما قائم زيدان مبتدا قسم ثاني لاندې لیکلي دی وی عرف الاصطلاحات دې اصطلاحات تعریفونه مونږ ته وکړه نو علم المعانی تعریف ورته وکړي الخبر دا خبر تعریف وکړي دا خبر تعریف سره ما يقال لقائله ما يقال صادق او كاذب ما يقال لقائله صادق او كاذب چې دا یو کې څه لګيږي او انشاء څه ته وایي ما لا يقال لقائله ما لا يقال لقائله يقال صادق او كاذب اجب عن الاسئله لماذا تختلف صور الكلام واذا كلام صورتونه ولي بدليږي دا مقتضى الحال چې کله احوال بدل شي نو صورت د کلام څه شي لکه اولنی کې منګه وانا لا ندی رسول اريد من في الارض ودې کې د اولنی تقاضا دا و چې نسبت د شرط الله پاک دوه شي کنه ونشي کنه نو ولته کې منګه دا صورت د کلام بدل کړه ده او ورسته منګم څه کړه ده بدل و اذكر سبب اختلاف سوره الكلام في قبل ما قبل ام وما بعد في هذه الايه وانا لا ندري رسول اريد نو اولنی کې بسوي اولنی کې مجهول ولې راوړل شوی دی او دویم کې ولې راوړل شوی دی اذكر اقسام الكلام د کلام دوه قسمونه کم دي خبر او انشاء سافر محمد دا خبر دی که انشاء ده اقیم یا علی خبر دی که انشاء ده انشاء ده ولې امر نه دی کنه دا دروغ در تا ته پکې دا ویل چې انشاء یو قسم امر دی دا غولانه دي شوی چې دې شي انسان باندې جوړه کم چې ویل شي هغه به اقیم یا علی خبر ته که انشاء ده ولې د دې ویم کې د رښتیا دروغ ده نو ما المراد بصدق الخبر وكذبه صدق الخبر وكذب الخبر نه څه مراد ده الحكم المطابقه للواقع هغه حکم چې مطابق وي د واقع سره سره صدق ده او حکم غیر مطابق للواقع دا سره وایي چې زي علامه الصواب الخطا ټیک او غلط وکړي ينحصر الكلام على علم المعاني في 9 ابواب وخاتمه نه بابونه پکې یو خاتمه وغیرہ علي مقيم جمله انشائيه روي ان كانت النسبه المفهومه من الجمله مطابقه لما في الخارج فصدق والا فكذب وګ نسبت هغه فهميږي د جملې نه که مطابق وي د خارج سره نو صدق ده او کنه وجو کذب ده صحیح ده جی ځان په دامن په کوئی پرې معنا باندې په کوئی نو بیا په خپل باندې برابرېږي لكل جمله 3 ارکان دا جملې 3 ارکان دي ولې يسمى الركن الاول من الجمله مسند اليه ويسمى الثاني مسندا نسيله د جمله اولنی د مسند الیه وي او دویم د سوې بیا جمله اسمیه او جمله فعلیه کو پیژنې کنه جمله فعلیه څه ته وایي اولنی جزء فعل وي او جمله اسمیه پیژنې څه ته وایي اوس ما ته وګورئ جمله فعلیه څه ته وایي جمله فعلیه دي ته وایي کنه جمله فعلیه دي ته وایي چې هغه په یو زمانه مخصوص کې د چې د دې لپاره وځکل شوی چې په مختصر سره د اختصار نه په یو مخصوص زمانه کې د فعل د واقع کېدو خبر ورکړي جمله فعلیه هغه جملې ته ویل کېږي چې هغه د دې لپاره وځکل شوی چې سره د اختصار نه د یو فعل د واقع کېدو خبر ورکړي پوه شئ دلته تعریف لیکل لري
موضوعه لافاده الحدوث دا حدوث فائدہ ورکول حدوث معنی یو کار کولو د یو کار د کولو فائدہ ورکي په مخصوص زمانه کې سره د اختصار نه پوه شوي لکه ته وایې که نه ضرب زیدون نو ګوره ضرب زیدون ته دا جمله فعلیه ده دا جمله فعلیه ولې ده چې دې جمله دا دې په ذکر شوي ده چې د یو فعل د واقع کېدو خبر ورکوي د فعل د کېدو خبر ورکوي افادة الحدث معنی د فعل د کېدو حدث ویل کېږي معنی مصدري ته ها دلته ته ضرب واقع شوی دی په یو زمانه مخصوص کې ضربه د کومه زمانه معلومیږي نه ها فعل ماضي ته معلومیږي کنه ها او سره د اختصار نه مطلب دا دی چې دې زمانه لپاره به بل ټکی نه راوړل کېږي لکه ته زید قائم امسی یا ته دغه مثال وای زید ضارب امسی زید وهم کړي پرون نو ګورا د زید ضارب امسی او د ضرب زید یو مطلب دی کنه خودل کې درې لګي یو زید یو ضارب یو امسی لري پوهیږئ نو د امسی چې کوم مطلب دی یعنی پرون تیر شوی زمانہ هغه منګه په دې ضربه کې راوستو دا جمله فعلیه نه یا لګته یضرب زیدون نو دلته کې د زید د پاره د وهل ثابتای په وسنۍ زمانه کې یا په راتلونکي زمانه کې کنه ها نو او سره د اختصار دا مطلب دی چې لکه ته اوس د دې په دې باندې پکې د زمانه لپاره پکې ته جدا ټکی نه وې کتابه کې ته نه ته بیا دې زید ضارب الان زید وهم کړي خو وس وهم کړي وس پوه شو باندې ها نو جمله فعلیه څه ته وایي چې دا وذکر شوی د دې لپاره چې د حدوث فائدہ ورکړي د حدوث ورکړي په زمانه مخصوص کې سره د اختصار نه پوه شو دلته کې لیکلي تاسو ګورئ الخبر اما ان يكون جمله فعليه او اسميه چې دا خبر په دوه قسمه ده یا به جمله فعلیه وي او یا به جمله اسمیه وي نو الاولنی قسم یعنی جمله فعلیه څه ته وایي فالاولى موضوعه یعنی دا اولنی جمله وذکر شي تاسو خو د دې سره پوره دایز ذکر په مخکې کتابونو کې چې جملې دوه قسمونه دي یو جمله اسمیه ده یو جمله فعلیه ده جمله اسمیه فعلیه تعریف خو ذکر ده خو دا جمله اسمیه او فعلیه ده سره بار راځي دلته دا خبره کوي جمله اسمیه او فعلیه ده سره بار راځي نو دلته دا خبره کوي پوه شئ نو جمله فعلیه ده سره بار راځي نه موضوع دا وذکر شوی ده لافاده الحدوث د حدوث فائدہ ورکول یعنی د معنی مصدری دایره پر ثابت دی حدوث معنی مصدری ثابتول فی زمن مخصوص په مخصوص زمانه کې مع اختصار سره د اختصار نه الګه پوه شو بنی معنی ها ازمینه زمن مخصوص درې زمانی دي سو زمانی دي درې کم دي ماضی حال او سو مستقبل نه الګه بنی معنی پوه شو ها باندې پوښوي ها وقد تفيد الاستمرار التجددي او کله دا جمله فعلیه د استمرار تجددي فائدہ ورکړي استمرار تجددي فعل ماضی استمراری پیژنې کنه استمراری بس ته یو منټ دا پورن شي بیا به سبق ونشل دا ورنه نن سبق کې مونږ یو پرونه سبق ورسو چې پرون سبق کې مونږ ویلو چې خبر بدو قسمه نه کنه یو د خبر نو کلام په دوه قسمه ده یو خبر یو سو انشاء او پرون سبق بیا مونږ په عربی کې ویلو پښتو کې ویلو چې خبر څه ته وایي چې دا وایو کې دا رښتون کې صادق او کاذب ویل کېږي او انشاء څه ته وایي صادق او کاذب بګینه لګي نن سبق مونږ وایو چې صدق او کذب څه ته وایي او بیا محکوم علیه مستند الیه او مبتدا او د دې تعریفونه موږ پیژنل پوه شو دا شان د مستند محکوم به بیا هم دا وی چې جمله په دوه قسمه جمله اسمیه جمله فعلیه نو جمله اسمیه او جمله فعلیه خو مخکې نه پیژندل چې اسمیه څه ده او فعلیه څه ده وي خو دلته کې د جمله فعلیه د سره بار راځي نو دوه سوزونه د غیر بار جمله فعلیه راځي یو خدا چې دا جمله فعلیه و ذکر شي د لپاره چې د حدوث فائدہ ورکړي په مخصوص زمانه کې سره د اختصار نه او کله کله استمراري تجددي فائدہ ورکړي استمرار تجددي څه ته وي ان شاء الله سبا بیا پوه شئ باندې چلو بھائی بس کې جمله اسمیه دا سبا روانه